بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو لیدونکو، ستاسو ورور نصر الله خټک ستاسو په درون خدمت کې حاضر شو. قدرمنو لیدونکو، موجود یم دلته د دلدار ګړی پول چې دی هلته راغلي او د سیلاب صورتحال حوالې سره به تاسو له اپډیټ درکو چې په تحصیلي تنګي او خوږه علاقو کې دې وخت کې د سیلاب څه صورتحال دی. بالکل تاسو سره مونږ بیګام واده کړی وه چې مونږ به تاسو خبرو، لمحه په لمحه به مونږ تاسو خبرو. خو څنګه چې لږ وخت مخکې مونږ تاسو ته د مونډې د سیلاب اپډیټ درکو، نو همدغسې مونږ نن اوس راغلي یو دلته کې دلدار ګړی پول ته راغلي او دلته تاسو ته دا هم ووایم چې مقامي انتظامیه هم چې دی نو هغه راغلې ده. ای سی صاحب دی، ورسره د ریونیو ډپارټمنټ ټول اهلکار دي، هغه هم راغلي دي. او اوس چې دی د سیلاب څه صورتحال دی، آیا اوبه دغه ریله چې سیلاب ریله چې ده دا څومره 1000 کیوسک چې دی نو دې وخت کې بهیږي. دلته کې دغه حوالې سره به تفصیلات اخلو د جناب اسسټنټ کمشنر تنګي شهریار محمود صاحب نه. راځئ چې ورشو مزید معلومات هغوی نه واخلو، هغوی سره په دې هکله باندې یو څو خبرې کوو. مینوالو، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د مقامي انتظامیه چمتو ده او شپه ورځ چې دي نو د دوی دغه محنت جاري دي او هغوی چې موږ وګورو مونډې ته هم تللي، اوس دا د دلدار ګړی ته چې دلته رالو دلته هم ټول مقامي انتظامیه موجود ده. د جناب اسسټنټ کمشنر شهریار محمود صاحب په نگرانۍ کې دغه ټوله انتظامیه موجود ده. موږ سره اسسټنټ کمشنر صاحب ولاړ دی، هغوی له ورځو. سر دا راته ووایه معلومات راله راکړې د سیلاب حوالې سره چې دې وخت کې صورتحال د تنګي څنګه دي. ډېره مهرباني نصر الله. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې پرون نه بلکې بله ورځ نه چې کوم بره خاص کر سوات کې دیر کې کوم بارانونه نو د هغې اطلاع چې موږ ته راغله نو بیا د ډي سي صاحب په ډایرکشن باندې موږ ټول انتظامیه د ټول هم زموږ لاین ډپارټمنټس دي، موږ ټول خپل تیاریانې پرون ټوله ورځ خپلې تیاریانې پوره کړې او پرون چې دی نو کم اطلاعات شو هغه لږ خطرناک وو یو حوالې سره، نو هغې په حساب باندې موږ خپل پریپریشن کړی او اوس شکر الحمدلله چې کوم تاسو دا ګورئ د اوبو دا لیول چې دی دا ورو زه اوس مونډې نه رالم او هلته اکسچینج صاحب ناست اریګیشن د هغه په مطابق تقریبا 5000 کیوسک پورې د اوبو واپس کمې شوي دي. پرون شپې ټایم کې هغه وی چې 92-93 کیوسک ته رسېدلې وي او اوس دې ټایم 87,000 کیوسک د اوبو را روانې دي. دې کې زه دا ووایم چې موږ سره مونډه کې چې کوم موږ سره دغه د ایکفا کیپاسټي شته تقریبا 2 لک کیوسک پورې هغه اوبو برداشت کولی شي. خو مسله بیا لاندې علاقو کې راشي، خاص کر دی چې کوم ځای کې د اوبو دغه دومره کلاو نه دی څنګه چې تاسو دلته ګورئ هلته چې لږ اوبو تنګې دي نو دا 1 لاک نمبره چې کوم اوبو لاړې شي نو هغه بیا لږې د خطرې باعث وي. خو شکر دی 1 لاک نمبره نه دي ته دي، همدغه 93-94 کیوسک کې پاتې شوي دي او اوس خو چې بره بارانونه ودرېدل نو اوس اوبو لیول لورو په کمېدو دی او اوس دې ټایم 87,000 کیوسک مونډه کې ډسچارج دی. سر دا هم راته ووایه دا کم مقامي آبادي چې ده یا دا کم خلک چې راغلي دي غیر ضروري دلته تګ راتګ کوي، دې حوالې سره څه وایې؟ آیا دا په کار وي او خو نه دا څومره د خطرې سبب ګرځېدی شي؟ یاره جی دی کې خو موږ پرون مازدیګر نه اعلانونه وکړل چې کوم د علاقې دي، خاص کر زموږ په دغه کې یا بازو علاقه شوه یا دا جوره دلدار ګړی دا علاقې چې شوې د دې کې موږ جوماتونو کې اعلانونه وکړل. نور چې کوم نوټیبلز دي په تر موږ دغه وکړل چې یاره لږ الرټ اوسېږئ، کوم چې دا خو بالکل نږدې کوم خلک دي که دي چېرته خپل خپلوان وګوره لږ پوه شي نو ښه به وي چې لکه خدای دې نه کړي. ځکه چې ریله راتله موږ ته چې کوم ټایم ویلی شوی هغه 2 بجې 3 بجې هغه داسې د شپې ټایم و چې هغې کې بیا ډېر څه د کولو چانس وي نه، نو موږ ورته هم ځکه دغه کې ویلي او اوس که تاسو ګورئ نو دا ځای په ځای دا خلک راغلي دي لکه داسې د چکر ځای خو نه دی، دا اوبه دي دې که خو خدای مکه څوک دغه شو د هغه خو بیا دغه کېدل ډېر ګرانه شي. نو زموږ هم تاسو په تر خلکو ته اپیل دی چې دا د چکر ځای نه دی، دا سیل نه دی، د تصویرانو لپاره دا دغه دې ځای کې لاندې هم خلک اوس موږ څه دغه کړل. نو اوس زه ډي اس پي صاحب ته هم ما وویلې هغه هم دلته به اوس موبایل راولېږي چې یاره دلته دا غیر ضروري خلک چې دي دا دې ځای نه لري. ډېره مننه سر، ډېره مننه. بالکل جی قدرمنو لیدونکو، د خوشحالۍ خبره ده څنګه چې اسسټنټ کمشنر تنګي صاحب وویل چې دغه کومو 92-93 کیوسک کومه ریله چې وه نو هغه الحمدلله خیر خیریت سره د دغه مونډې مقام نه چې دی نو هغه تېره شوې ده او دې وخت کې تقریبا 87,000 کیوسک اوبه چې دي نو په دې سیند کې چې دی نو هغه بهیږي او دا ده چې 2 لاک چې دی نو کیوسک پورې چې دی نو اوبه دلته کې هغه ګنجایش شته په مونډه کې. خو بیا هم دا کم ای سی صاحب چې دغه وویل چې دا کم ښکته نشیبي علاقې دي، کم د سیند په غاړه چې پرتې علاقې دي نو هغې دپاره خطر ګرځېدي شي. خو تر دې وخته پورې کوم صورتحال چې دي نو هغه الحمدلله تسلي بخش شي. بیا هم تاسو ته ووایم چې مقامي انتظامیې کارکردګي چې ده بالکل چې دی نو اپریشیټیبل ده او په کار چې مونږ هغه وستایو ځکه چې بېګا داسې مونږ ته ډي سي صاحب
چې دنو جناب عادل شاه صاحب او اسسټنټ کمشنر شهریار محمود په مسلسل رابطه کې دي همدغه راته وایي چې تاسو چې دنو خلکو ته پیغام ورکړئ چې دغه نږدې علاقو نه راځي خو دلته تاسو ته دغه وښیم دغه درته ووایم چې دلته کې خلک ډېر غیر ضروري تګ راتګ هغوی شروع کړی دی د خطرې سبب نه ګرځي چې تاسو دلته د اوبو ته ولاړ مونږ کلیم دې سبب چې موږ کو سیلاب میلاب راشي چې ځان ډډې ته کو څه پته لګي هېڅ معلومات نشته او نورې سم نشته اوبه کمې دي څه کمې دغه نشته د مقامي انتظامیه د هغوی د کم کارکردګي چې د هغوی دلته راځي د هغې نه مطمئن یې خو نه مطمئن یم چې راځي کله ناکله راځي سهار هم راغلي اوس هم راغلي کوشش کوي هغوی خپل او موږ به هم کوو خپل هېڅ هم نشته الحمدلله تاسو وایئ چې دلته دا غیر ضروري خلک چې راځي ورته تماشې کوي نو دا په کار کو نه ځکه دا خو خطر دا د یو ځای بل ځای نه راځي ځکه کلي خو به څلور پنځه کسه به نو ټول یو ځای بل ځای ډاګې میزا ډېر 400 یو ځای بل ځای نه سیل نه راځي نو څه وکړي سیند دی بس د سیلاب په وخت کې سیل راتلل ضرور پکار وي نه هېڅ هم نه وي پکار دی کې څه پته لګي د مرګ او څه پته لګي څه پیغام تاسو د خلکو ته څه ویل غواړئ چې دوی ورته چې بس څه کوي واړه زاګه ټول راځي څه به وکړي ورسره څه به وکړي خلک هېڅ هم ورته نه شي ویلی څه به وزګار شوي خو نه یي وزګار دي خو در سړی وزګار باران چې ګیا یو نشته مزدوري ده او چای نشته نور څه نشته بس همدغه سیند غاړې ته به روزي که دا شخړې چې وي دا بېکار ډېره مننه مهرباني جي او الله دې نه کړي الله دې نه کړي دلته کې بیا چېرته دغسې حالات خرابېږي نو د خلکو زندګۍ ته به هم خطري دغه پل زه تاسو ته وښیم دا پل چې دی یو ځل بلکل دلته کې وړلی شوی دی او دا پل په 2010 کوم چې سیلاب و هغې کې چې دی د هغې سیلاب نظر شوی بیا هم خلک چې دی نو دومره د غیر ذمهوارۍ مظاهره کې تاسو لیدلی شئ خلک اوس هم دغه پل باندې ولاړ دي او دلته کې چې دی نو تصویران سلفیان ویستو له راغلي دي نو بلکل داسې نه پکار ټولو ته خواست دی چې تاسو باندې غیر ضروري د کور نه راووتو باندې چې دی نو تاسو تګ راتګ کم کې څه د محدودې کې او کله چې حالات ټیک شي انشاءالله حالات ټیک طرف ته روان دي نو چې کله ټیک شي بیا راځئ بیا خو هېڅ خبره نه دا علاقې دي دا ځای نه دي او سیلګري دي علاقې دلته بیا راځئ خپل اکټیویټیز جاري ساتئ خو تر دې وخته پورې تاسو لږ چې دی نو احتیاط وکړئ او مقامي انتظامیې سره تعاون وکړئ اوس ماله او زما کیمرامین شاهد الله خټک له راکړئ اجازت د ډېر لوی الله په امان نور اپډیټ به درته درکوو موږ سره اوسئ تنګي نیوز ګورئ تنګي جرنالست ګورئ